السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په مردان کې ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. یوه مور ظالمه لګېدلې ده چې د خپل د 3 میاشتو ماشومې بېدردۍ سره وژلی دی. عزتمنو یعنې حلال کړی دی. راځئ مینوال دغه مور اوس پولیسو ګرفتاره کړې ده چې دی اخر ولې وژلو. ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان وواچوئ. هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو وروسته او ځدانته ظلمونه کېږي چې زامن راپاسي خپله مور وژني، چې اوس عزتمنو څنګه په مردان کې دا واقعه مخې ته راغلې ده. یوه مور ظالمه لګېدلې ده، خپل د 3 میاشتو ماشوم بچی یې بېدردۍ سره وژلی دی. په دغه طریقه باندې عزتمنو چې د دې مور چې دی نو د دې نه مخکې خو 2 زامن ډېر سخت دی بېدردۍ سره مړه شوي. په دغه طریقه عزتمنو چې کینسر یې و، دوی مور ویله چې ما به ورسره خواري وکړه، لږ غوندې غټ به شول او د ګرځېدلو به شول، خبرې به زده کړي او د خلکو مینه به پرې راغله، نو الله پاک به رانه ایسته واخیسته. عزتمنو چې کینسر بیماري به ورته ولګېدله، نو بیا به موږ هم یعنې غریبي وه، د خلکو نه به هم قرضولې او دوی له به پې علاج کولو. ځه صحیح ده چې هر قرض کې علاج وکړي او الله تعالی درته بچي پاتې کړي، نو بیا هېڅ خبره نه ده. خو چې الله پاک یې درته بیا پاتې کوي نو او دومره علاجونه هم وکړي او وینې هم ورکړي او قرضدار هم شي، او بیا د نه الله تعالی بچی هم د نه واخلي. مینوال دغه مور جاخلي همدغه خبرې کړې دي او ویل دي چې بیا ما ځکه زه مجبوره شوم چې ما وکتل نو دې ماشوم بچي ته خو مې همدغه کینسر لګېدو واله و، نمایه شه چې د دې نه مخکې ایسته حلال کړم او ځان ترېنه خلاص کړم. مینوالو الله بیماري د الله تعالی د طرفه وي، دې کې خو انسان هېڅ هم نشي کولی. په هر ساعت باندې عزتمنو د الله تعالی شکر ایستل پکار دی. الله تعالی د نوم مسلمان د داسې بیمارۍ نه وساتي چې بیا پرې خپل مور او پلار پرې تنګ شي. موږ داسې عزتمنو ته نن ورځ معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان وواچوئ. هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.